عالمی اسلامی تنظیمونو سالار تا امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب تا چاوراشی او د دیر بالا د عظیم الشان مرکزی تحفظ ختم نبوت کانفرنس مخاطب شي محترم سراج الحق صاحب. دو نارو جواب راکړي د الله د رضا لپاره تاسو وایي زنده باد. عقیده ختم نبوت، عقیده ختم نبوت، عقیده ختم نبوت، رهبر و رهنما مصطفی مصطفی، رهبر و رهنما، رهبر و رهنما، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم أو كما قال. قابل احترام جناب پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب، جناب شیخ القرآن حضرت مولانا مفتی محمد امتیاز مروت صاحب، جناب حضرت مولانا علامہ نور احمد دین صاحب، جناب عنایت اللہ خان صاحب، جناب حنیف اللہ صاحب، قائدین جماعت اسلامی، قائدین تحریک ختم نبوت، علماء دبر در غیرت مندو، عزت مندو، جرت مندو، بہادرو، مشرانو او کشرانو او محترم ورونو صحافیانو، السلام علیکم. محترم ورونو، ما ته معلومه ده چې په دې اجتماع کې د دیر د درونم خلق راغلی او د لرو لرو نه خلق راغلی، او چې واپس لاړ شئ ضرور بدر ندا تپوس کئی چې دې عظیم الشانه جلسې نه تاسو پیغام سره وړو. نو زه ډېر په اختصار سره تاسو ته هغه خبره کول غواړم د کوم دپاره چې مونږ تاسو ته تکلیف درکړی دی او دلته را جمع شوي یو. اولنۍ خبره دا ده چې دا اجتماع د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په محبت کې، داغه په عشق کې، داغه په اطاعت کې مونږه جوړه کړې ده. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په کور کې موجود وه، خواته راغی او دعا یې وکړه چې یا رب ذوالجلال د دې حضرت عائشہ مخکنی او رستنی واړه او لوی پټ او ښکاره ټول ګناهونه معاف کړي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دومره خوشحاله شوه چې د حضور صلی الله علیه وسلم په غیږ کې سر کېښودو او په خندا شوه. نبی مهربان ته پوښتنه وکړه چې عایشې دومره دې وخندل څه وجه ده؟ ورته عرض یې وکړو
چې تارا ته دومره ښکلې دعا وکړه چې په دې دعا باندې زما زړه ډېر زیات خوشحاله شو. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عایشه دا دعا په هر مانځه کې زه هر امتی لپاره د الله نه غواړم. نو حضور صلی الله علیه وسلم چې په هر مانځه کې ستا لپاره دعا غوښتلې، معراج ته الله وغوښته، پوښتنه ته وکړه چې ستا څه مطالبه ده، ستا څه تمنا ده. یوه خبره یې کوله چې د امت لپاره خیر او کامیابي غواړم، چې د دې دنیا نه رحلت کوو. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خپل غوږونه خولې ته ورنږدې کړه چې بابا اخرني وخت کې څه وصیت کوي. نو چې د هغه اخرنۍ خبره واورېدله نو دعا یې کوله د خپل امت دپاره. نو وروڼو چې کوم نبي کوم پیغمبر محسن انسانیت نه د مرګ په وخت کې ته په دعا کې یېر کړی، نه د مانځه په وخت کې ته په دعا کې یېر کړی، نه د معراج ته د الله سره د ملاقات په وخت کې ته یېر کړی. نو آیا دا زمونږه د ایمان، دا زمونږه د اسلام تقاضا نه ده چې په دې پیغمبر باندې مونږ خپل ځانم قرباني کو، خپل بچي په قرباني کو، خپل ژوندونه هم په قرباني کو؟ دا هغه ترانه ده صحابه کرامو به ویله نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. من هغه کسان یو چې د الله تعالی د رسول سره بیعت کړی دی په دې خبره باندې چې ژوندي یو نو جهاد به کوو، چې ژوندي یو نو جدوجهد به کوو، چې ژوندي یو نو تحریک به چلو، چې ژوندي یو نو د الله تعالی د دین حفاظت به کوو. محترمو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې چا د نبوت دعوه وکړه او یو مسلمان ورغی د هغه مدعي د نبوت نه یې تپوس وکړو چې ستاسو داسې دلیل شته چې ته ځان ته پیغمبر وې؟ امام ابو حنیفه فرمایي چې دا سړی کافر دی، ځکه چې د نبوت دعوه څوک کوي دا کافر دی. او د پیغمبر فیصله دا ده کہ لا نبی بعدی ما نرستو بل پیغمبر نشتا ولا امت بعدکم استاس نرستو بل امت نشتا. نو چې بل پیغمبر نشتا، بل قرآن نشتا، بل امت نشتا، د دې باوجود هم څوک د چانه د نبوت ثبوت غواړي نو دا سړی امام ابو حنیفه فرمایي چې دا هم کافر دی. مونږ راغونډ کړي د دې دپاره چې دا وخت لویه خطره ده قادیانیت زمونږ په ادارو کې ورننوتلي په لویو لویو کرسو منصبونو کې پټ شوي دي او چې هره موقع ورته میلاویږي د اسلام او د پاکستان خلاف سازش کوي. 50 کاله د پاکستان وشو، 50 کاله کې دا یو لویه کامیابي ده چې قادیانان غیر مسلم اقلیت قرار شوي. عام خلکو ته پته نشته قادیانی راغلی د کوم ځای نه دی. میرزا غلام احمد چې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، کله به یې ځان ته عیسی وایه، کله به یې ځان ته پیغمبر وایه، کله به یې ځان په پیغمبرۍ کې شریک ګڼه. دا د انګریزانو بوټی و، د انګریزانو راوستی و، د انګریزانو پاللی و، د انګریزانو لوی کړی و، د انګریزانو سپورټ کړی و. او نن هم په دې ټوله دنیا کې چې د قادیانیت کومه فتنه ده په هغې په شا برطانیه ده، د هغې په شا باندې یهودیان دي او په دې پاکستان کې
یو لوی لابي موجود ده چې نن هم د قادیانانو سپورټ کوي د هغوی دپاره ماحول تیاروي او وایي دا هم خدای مني نو مونږ یې ولې مسلمان ونه منو زما محترم ورونو دې وجې نه د څوکیدارۍ ضرورت دی دې وجې نه د پهرې ضرورت دی هره موخه باندې چې قادیانانو ته موخه میلاو شوې ده هغوی زمونږ د آیین د بدلولو کوشش کړی دی نن هم چې مونږ بهر ته لاړ شو په برطانیه کې په امریکا کې په فرانس کې په جرمني کې یوه مطالبه کېږي چې تاسو د خپل آیین نه دا دفعه ختمه کوئ چې چا د پیغمبر علیه السلام توهین وکړو د هغه سزا مرګ دی نو مونږ به فنډونه هم درکوو مونږ به درته قرضې هم معاف کړو او تاسو به په دنیا کې معاشي پاور هم جوړ شئ نن هم د هر حکمران نه دا مطالبه کېږي خو زما محترم ورونو د قیام پاکستان نه مخکې هم چې چا د پیغمبر توهین کړی دی مسلمان په ځان قرباني کړی دی دا زمونږ د میاوالی جیل کې د یو زلمي قبر دی هغه زلمی غازي علمدین نامه وه د یو هندو قتل یې وکړو مړی یې کړ ځکه چې هغه د پیغمبر علیه السلام توهین کړی عدالت په هغه غازي علمدین باندې کیس جوړ کړ د انګریز عدالتو او هغه ته د پانسي سزا واوروله کوم وکیل چې د غازي علمدین وکالت کوو هغه غازي علمدین ته وویل چې د دې جج په مخ کې د خپلې غلطۍ انکار وکړه خلاص به شي غازي علمدین ډېر سبق نه وویلی الپل هلکو په هغه وکیل ته وویل چې په دې جهان کې ما یو د نیکۍ کار کړی دی هغه دا چې د پیغمبر علیه السلام دشمن مې وجلی دی په دې مخکې کلونو کې په مغربي دنیا کې د حضور صلی الله علیه وسلم کارټونونه شروع شو ټوکې شروع کړې مذاقې شروع کړو زمونږ د اسلامي جمعیت طلبه د سیالکوټ کارکن عامر چیما هغه په هغه اخبار چې کوم کارټون چاپ کړی و په هغه باندې حمله وکړه په چاقو یې ووه دفتر ته پسې ورغی گرفتار شو عامر چیما ته سزا واورولی شوه عامر چیما ته جج وویل چې مات به دې کړو خو که د خپلې غلطۍ اعتراف وکړې عامر چیما وویل چې زما دې په رب قسمې که دې سړي بیا دا کار وکړو زه ژوندی یم ځکه بیا هم حمله کوم په هغه جیل کې شهید شو او دلته بیا جنازه راوړی شوه محترم ورونو دلته ممتاز قادري د هغه نور څه جرم نه و خو یو سړي د پیغمبر علیه السلام یوې ښځې هتک کړی و عیسایه وه هغې ته سزا شوې وه ګورنر د هغې ملاقات نه لاړ او په جیل کې د دې خبره اعلان وکړو که ما ته د دې موقع میلاو شو موږ به دا قانون بدل کړو چې د پیغمبر علیه السلام هتک څوک کوي د هغه سزا پانسي ده وی زه به دا قانون بدل کړم ممتاز قادري ایمان دا خبره برداشت نه کړه او هغه ګورنر یې مړ کړ او د مرګ نه پس د هغه لاش خواته ولاړو چې دا پولیس که بل چا باندې اف آی آر درج نه کړي اعتراف یې کوو چې دا ما دا کار کړی دی او که بیا یې دا کار وکړه زه بیا دا کار کوم هغه ممتاز قادري ته پاکستان اسلامي ملک دی د شپې له پانسۍ سزا ورکړی شوه او بیا په ریډیو په ټلویزیون باندې پابندي ولګېدله چې د هغه په جنازه کې خلک شریک نشي د هغې د جنازې اعلان یې ونه کړ دا بېله خبره ده چې د پنډۍ په لیاقت باغ کې د هغه د جنازې عمره لویه جنازه ده باچا هم نه ده شوې نه د چا عالم شوې ده نه د چا پیر شوې ده ځکه چې هر چا په عشق مصطفی او د محبت مصطفی صلی الله علیه وسلم کې د هغه په جنازه کې شرکت کول لازم ګڼل محترم ورونو حضرت طلحه حضرت عبیده بن جراح حضرت سعید بن زید
دا ټول لس هغه کسان دي چې د پاک پیغمبر سره محبت د مینې په بنیاد باندې چې هر څه د پیغمبر په نوم باندې قرباني کړي د هغه په